مشرانو رونو سلام علیکم وګو میلمنو ستاسو د خبرو مونږه ډېر شکر دی ادا کا او الحمدلله مونږ بستام بالکل ملا ته ولاړ یو خو لار راته نه ده معلومه په لار به ته مخکې ځې او مونږ به درپسې یو حکم د خدای دا زمونږ سرونه ستا په دې لاسو کې دي مونږ ستا ډېره مننه کوو ډېره خوشحالي زیات کوو او داسې یو کس دې ملک ته زموږ نه دی راغلی شکر الحمدلله چې ته رالې مونږ ډېر خوشحاله یو دا خان ډېر خوشحاله دی او چې ته څه وایې مونږ هغې ته تیار یو خو لار راته نه ده معلومه لار به راته ښیي او بس زه ناجوړم یمه کړی دی هم ډېر نه شمه او په دې باندې مونږ د ټول خام هلکه اتفاق دی انشاءالله ټول اتفاق دی منګه د مشر محترم ډېر شکریه ادا کوو چې زموږ د غریبۍ زیاته راغلې او دومره تکلیف یې وکړو د ټولو مشرانو شکریه ادا کوو د دې ټولو خلکو چې زموږ د مشر محترم دلته راغلی او زموږ د غریبۍ زیاته ودرېدې او څو خبرې راته وکړې صاحب منګه ستا ډېره مننه کوو ستاسو شکریه ادا کوو موږ به تا سره په هر قسم خبره کې ولاړ یو زموږ د مشر مخکې نه و چې موږ مشر تللی وه موږ پسې یو خبره کړې وه چې هلکه دا سړي دا مسله ده باقي د ډیم مسله ده په ډیم کې صاحب زموږ 1400 کسانو کروڑونو روپۍ واخیستې او په دې کې 2000 خلکو پیسې نشته دی هغه 1400 کسانو ګاډي په نیټو واخیستې دي او دې افسرانو له پیسې ورکړي دي په رشوت باندې زموږ 15000 خلک چې کوم دی هغه داسې ګرځي منډې وایي زما اوس هم درې کیسه په غلنۍ په اکاونټ چالو دي ایسي لازم هلته ملیږي او ډي سي لازم هلته ملیږي بابوګانو له چې ورځي ټول کار خراب شي هغه غل راځي هغه ته کرسۍ پرېښودی کېږي او زما د جواب څوک نشته چې دا ولې زما دا جواب مخکې نه ځي موږ ستا ډېره مننه کوو صاحبه نوکرۍ خو دې هر څه سر خوړلی دی پیسې زموږ نه لاړلې کروڑونه روپۍ وې هغه لاړې څه یو وې وړې څه 1400 کسان وې وړه څه 15 وې وړې نو جي موږ دغه مهرباني ستا نه غواړو چې ته موږ سره مخکې شي او زموږ یو کار مخکې کړي زموږ په دې غرونو مسلې دي د دې وطن مسلې دي زموږ د لارو هغه امپیګان او ایمینګان خو دغه خلک دي چې په 15 کاله پسې وینې کړي دا زموږ رول دی تا ولیده د دې ځای نه پاس شوي دي د دې علاقې نه پاس شوي تللي دي خو موږ بیا ونه لیده د اوسه پورې روډ هم دغه روډ دی بجلي هم دغه بجلي ده په 24 غنټې کې 1 غنټه راځي په ماسوتان کې خو په 14 منټه راځي عام 2 منټه راځي ځکه چې په هغې باندې څه کویان موټرې وي هغه خو غونډې وسوځي د بجلۍ خو زموږ دغه حل دی نو موږ به تا پسې صاحبه دا ټول مشران ولاړو موږ دا خبره لږه مخکې ویسه او د نوکرو خو دغه حل نوکري خو ونه شوله ځکه چې هغه بس یو څو کسانو غیب یې کړې خبرې لاړلې نو موږ ستاسو ډېره مننه کوو ټیم نشته دی وخت مانځه دی ستا ډېره شکریه ادا کوو ډېره مننه الله دې خوشحاله مهرباني هلکه مانځه ټیم دی دوا په جمع وکړي د مېلمنو د راتګ الله زموږ د علاقې لپاره ترقۍ ذریعه وګرځولې او د لرې ځای نه مشران د هغې د شیرپاو نه د یو ځای بل ځای الله ټولو له اجر ورکړي هر قدم یې په سره د نیکۍ کې واچولې او د قام الله اتفاق او اتحاد باندې راغونډ کړي الله ټول یو موټی کړي او د خپل حق غوښتو یو جوګی وګرځولې کړي او د مشر کوم اخلاصي خبرې وکړي الله پاک دغسې اخلاص په دې کې پیدا کړلی کړي او د غریب او د مظلوم د حق د اواز دپاره سربلند لري او زموږ د قام پسې الله ملاتړ لري زموږ خاص کر د عثمان خیل الله خپل منځ کې اتفاق نصیب کړي اتحاد نصیب کړي او هغه مشران په موږ باندې مقرر کړي چې زموږ د غریب او د کونډې رنډې او د مظلوم تپوس پکې رکړي خیر